اکثر خلکو ته د وینې کمی وي او ظاهره خبره ده چې د وینې کمی وي نو وجود ورسره ډېر زیات ډسټرب وي، ډېر زیات تکلیفاتو ته محسوسیږي او د ټول نه مخکې خو موږ ته کنفرمیشن به څنګه کیږي چې زمونږ وجود کې وینه کمه ده. د دې لپاره د وینې یو ټیسټ ورته وایي CBC کمپلیټ بلډ کاونټ یا ABC فل بلډ کاونټ ورته هم ویل کیږي. دا چې کله موږ وکړو نو موږ ته به ظاهره شي، موږ ته به پته ولګي چې زمونږ وینه څانګه کمه ده، د دې مقدار څانګه دی، ټول ډیټیل کې موږ ته دې په اړه کې پته ولګي. اصل کې د وینې د کمی مختلف قسمونه دي، خو اکثر کامنلی آیرن ډیفیشنسي انیمیا چې څه ته موږ وایو د هغې په وجه چې کوم کیږي د هغې علامات چې څه دي هغې باره کې یو څو خبرې کوو. علامات به چې دا دي چې چاته آیرن ډیفیشنسي انیمیا وي، شارټنس اف بریث پورته کیږي، مطلب ساه به لنډه لنډه کیږي، ستړیوالی به ورته محسوسیږي، وجود کې کمزورتیا راځي ورسره او د دې نه علاوه په سر باندې لږ شانتې درد یا ټول وجود ورسره دردېدل، لږه نری نری تبه ورسره ظاهریږي چې راشي ورسره. دې نه علاوه زموږ چې کوم سکین دی، کومه څرمن ده، چمړه ده، هغه ورسره زیړېدی شي. نو دا د دې علامات دي او دا چې اوس څوک وایي چې مطلب نیچر طریقې سره موږ د وینې مقدار چې کوم خوراکونو کې زیات دي نو هغه تاسو ته زه ویل غواړم. هندوانه کې آیرن شته دی، هندوانه ورسره موږ استعمالولی شو. چاته چې آیرن ډیفیشنسي انیمیا وي، د چا چې وجود کې وینه کمه وي او دې نه علاوه په پیو کې، په کجورو کې دا موږ یو ځای هم استعمالولی شو، پی او کجوره، نو د وینې مقدار انشاءالله هغې سره برابرېدی شي. دې نه علاوه په ماهي کې، په کب کې او په غوښه کې آیرن شته دی. اوس کوم مطلب څوک وایي چې دا ماته نه میلاویږي یا مطلب زموږ وینه دې سره برابر نه شوه نو بیا به موږ څنګه کوو، څه چل به بیا کوو؟ بیا به ډاکټر ته تګ وي او چې کله هم ډاکټر تاسو ته CBC ټیسټ اډوایس کي کمپلیټ بلډ کاونټ نو د هغې نه بعد دې کې تاسو ته ډاکټر بیا د آیرن ډیفیشنسي انیمیا لپاره چې کومې ګولۍ دي هغه چې تاسو استعمال کړئ نو انشاءالله هغې سره به انشاءالله تاسو مکمل صحتمند شئ او وینه به ورسره برابر شي. نو امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ چې آیرن ډیفیشنسي انیمیا څنګه کیږي او د څه په وجه او بیا کوم خوراکونو کې هغه تاسو واپس ترلاسه کولی شئ وینه او واپس خپل مقدار ته برابرولی شئ. داسې مزید انفارمیټیو ویډیو دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ چې او خپل ملګرو سره یې هم شیر کړئ. شکریه.